HBL PSL 2023 सीजन 8 د मोइन खान पालवान زوی اعظم خان یو ځل بیا ملګرو ناممکن کو ممکن کر دیا د 202 غټ ټارګټ اسلام آباد یونایټډ ته ملاو شو ملګرو خو چې بیا اعظم خان وی او د اعظم خان مټی وی نو دغه 202 رنز ټارګټ سو شو ملګرو اعظم خان درې بالا مخکې هغه ټارګټ چیس کو نن چې کوم میچ شو ملګرو د کراچي کینګ او د اسلام آباد یونایټډ خلاف نو یو ځل بیا ټپ مقابله وشوه خو مقابله ملګرو د چا په نصیب کې و د اسلام آباد یونایټډ یو ډیر بهترین سکور کې خو د سکور بورډ باندې کراچي کینګ د اماد وسیم ډیر زیات مهنت تاسو کتلی شئ ملګرو په ټورنمنټ کې بلکې په دې PSL کې غالبا چې د ټولو نه زیات سکور سیکنډ لاست چې کوم سکور دی نو هغه اماد وسیم په دې PSL کې وکړو بهترین پرفارمنس اماد وسیم ملګرو 92 رنز ناقابل شکست گیم 102 غټ ټارګټ یې ملګرو په سکور بورډ باندې کېښودو دا معلومېده هم د ملګرو چې اسلام آباد یونایټډ به دغه 202 رنز ډیر زیات ایزی چیس کی خو ملګرو اعظم خان د پی مشرف ترمنځ چې کوم پارټنرشپ وشو ملګرو نو هغې ډیر زیات اهم کردار ادا کو تاسو وکتل ملګرو 72 رنز اعظم خان وکړل خو بیډ لک روان دی د کراچۍ ملګرو دا چې کوم ټارګټ و ملګرو 202 رنز ټارګټ دا ډیر غټ ټارګټ وي په T20 کې د دې ځان له یو پریشر وي محمد امیر چې کوم دی ملګرو هغه خپل کوشش وکړو خو نور چې څومره هم بالرانو نو هغه د اسلام آباد یونایټډ چې کوم بیټینګ دی نو د هغې مخې ته بېبس شو او میچ ملګرو اسلام آباد یونایټډ وګټو تاسو ټولو به میچ کتلی وي ملګرو که چا نه وي کتلی نو سیټ کې تاسو ته دغه تصویر ښکاري ټوټل ډیټیل په دې باندې دی پوینټ ټیبل باندې که نظر واچولی شي ملګرو نو غالبا چې کراچۍ د دې PSL نه بهر شوه ځکه چې د ټولو نه زیات میچونه کراچۍ ولوبول 8 میچونه یې ولوبول باقي چې څومره هم ټیمونه دي ملګرو نو هغوی چې میچونه کړي دي او په پیله باندې لاهور قلندر دی په دویم باندې ملتان سلطان دی او په درېیم باندې اسلام آباد یونایټډ دی او په څلورم باندې پېښور زلمي دی نو ملګرو دوه چې کوم ټیمونه دي هغه به ترې بهر کېږي نو ښکاري داسې ملګرو چې کراچۍ ټیم ترې بهر شو ځکه که کراچۍ چې کوم 2 میچه نور را روان دي نو که هغه هم ګټي نو ملګرو بیا هم د دوی 8 پوینټ شو او 10 میچونه دي نو په 10 کې به 5 ګټې غالبا چې هم دغسې ده نو ملګرو PSL نه د کراچۍ ټیم آوټ شو او کویټا ګلیډیټر شپږ میچه کړي دي نو ګورو چې مخکې څه کېږي د پېښور زلمو او د کویټا ګلیډیټر دې کې به پته لګي ملګرو چې څلورم پوزیشن ته به څوک ځي او کوالیفای به څوک کوي څلور ټیمونه چې کوم دي هغه به پاتې کېږي بلې مرحلې دپاره نو اوس چې PSL کې کوم میچونه را روان دي ملګرو نو هغه به ډېر زیات ګرم وي ډېر زیات سنسنیخیز به وي امید لرم چې د PSL نه به تاسو خوند اخیستی وي ځکه چې نن د تماشایانو جوش او خروش ډیر زیات په عروج باندې و کله چې اعظم خان بیټینګ کو نو د اعظم خان نارې ډېرې زیاتې وهلې کېدې ځکه چې اعظم خان اهم کردار ادا کو تاسو څه وایئ ملګرو چې د کراچي کینګ نه کوم ځای کې غلطي وشوه او د اسلام آباد یونایټډ کوم ځای په تاسو باندې ښه ولګېدو هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شیر کړئ او د اسلام آباد یونایټډ څومره پین دي نو زه به ګورم چې ویډیو څومره شیر کېږي نو موږ ته به پته لګي چې اسلام آباد څومره سپورټ دی ویډیو مخکې شیر کړئ دا زما نوی چینل دی نوید آفیشل TV که چېرې زما سره مینه ساتل غواړئ نو پیج در سره لایک کړئ نورو ملګرو ته ویډیو ورسوئ چې هغوی هم دې پیج ته راشي چې چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد PSL زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي د لوی الله په امان